یو سړی هغه ښځه ډېره ظالمه وه او بد کرداره وه، نو هغه به یو زیارت لتله، اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. خاوند به ته تاسو کولو چې خزه ته چرته دی چې دغه زیارت لازمه او دعا کوم چې خدای زما میړه لا ډېر مال دولت ورکې او ډېر داسې کې او داسې. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خو دې اواز هم راکو، ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله که او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله که. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و، دا هغې ته څه پته ده. زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچ وکړئ بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ یې پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو، وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته، دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپو ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتک یې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو دی کولنګي چرګ مړ. چرګانې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی، بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو دی هغه انګرېزی چرګ مړ. مړه ها چې په دې کې 4 برابر چې 4 برابر کړه، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه. چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ، ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی، بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالمه، بلې ور 4 وړی چې پې لېږلي دي، اخیری چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نشي ګوره سمې غورځوه سیند ته. چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي، وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې، هغه یې مړ کړی. چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیستی، وایي وی الله اوس میان هم نسی، هغه یې مړ کړی. بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والی په هغې ور ټوپ کړی، ویل سر دې هم راوچت کو، هغه یې مړ کړی دی.
بیا راغې سړي ته وې چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې وینځلې مړې را په غاړې ته راوتې بیا مې ور وغورځولو مړ مې کو بیا یې مایګیر په شکل کې راوتې بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه که لږ مقل لرئ او سوچ لرئ نو دینه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی و په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا مور ولا ډاکټر راوسته چې دی هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه مور والا پیسې ورکول څوکیږي 100 روپۍ هغه دا 50 والا 50 به بیا درک ولزا 100 به بیا پورا راکې چې ډاکټر زه تلاړو نو ده مور دې زوی ته وای چې بچی دا پتا څه چلو ولی وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مورم سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 150 خېوې